الله الرحمن الرحیم. زمونږ یو ملګری دا تپوس کړی دی چې په کوم عمر کې جنۍ او هلک هغه بالغان کیږي او په کوم عمر کې په دې باندې روزې نیول هغه فرض کیږي. په دې کې دا مسله یاد ساتل پکار دي چې د جنۍ کم سے کم عمر د بلوغ چې دی هغه 9 کاله دی. کچرتا د 9 کالو په عمر کې جنۍ جسمانی طور باندې خوا صحتمند وه او دیتا علامات د بلوغ هغه ظاهر شو چې هغه احتلام دی یا د زنانو کوم بیماری ده هغه به ظاهر شو یا د واده قابل شو، نو کالو نه پس چې دا په دې باندې با حکم د بلوغ لګي او په دې باندې روزې نیول هغه بیا فرض دي. او د هلک د لپاره کم سے کم عمر چې دی هغه 12 کاله دی، یعنی جسمانی طور باندې دا هلک برابر دی، صحتمند دی او په دې باندې هم علامات د بلوغ هغه ظاهر شو، مطلب واده کولای شي. نو په دې صورت کې هم بده بلوغ هغه حکم چې دی هغه بده باندې لګي د بروجي هغه نسی روزي نیول بده باندې فرض دي. دا د جنۍ او د هلک د لپاره کم سے کم عمر شو، چې جنۍ د لپاره کم سے کم عمر هغه 9 کاله او د هلک د لپاره کم سے کم عمر هغه 12 کاله. اوس په دې کې دا مسله ساتل پکار دي. بعضی جنکۍ داسې دي چې هغه د صحت نه کمزوري، جسمانی طور کمزوري، نو اگر که هغه د 12 کالو او د 14 کالو ته ولې ونه رسي، خو لیکن په هغې باندې هیڅ قسمه علامات د بلوغ هغه نه ظاهر شوي د خپل صحت د کمزوروالي د وجې، بیا هم په دې باندې روزې نیول فرض نه دي. همدغه شان هلک دی، هغه د 14 کالو دی خو انتهایی کمزوری دی، بیمار دی، ناجوړه دی او هیڅ قسمه علامات د بلوغ هغه ته ښکاره نه شو، ظاهر به نه شو، نو هم په دې باندې روزې نیول فرض نه دي. خو لیکن چې هیڅ قسمه علامات نه په جنۍ کې ښکاره شو د بلوغ او نه په هلک کې، نو بیا به دې حکم دا دی چې کله د دې دواړو عمر 15 کاله پوره شي، نو بیا به دې د بلوغت حکم به دې دواړو باندې لګي او دې باندې بیا روزې نیول هغه فرض دی.